السلام علیکم. زما نوم ډاکټر رمیز دی. زه په لقمان انټرنیشنل هاسپټل منګور اسوات کې د زړه او د شوګر سپیشلیست ډاکټر یم. نننۍ چې کوم زموږ ویډیو ده نو دا د هغې مریضانو دپاره ده چاته چې خدای مکه هارټ اټیک شوی وي او د هارټ اټیک نه پس هغو ته سټنټونه لګېدلي، نو هغو عاجزانان په دې حواله سره ډېر زیات کنفیوز وي چې مونږ د کم ټایمه پورې کار ته نشو وتی، مونږ د کم ټایمه پورې ډرایوینګ نشو کولی، د کم ټایمه پورې مونږ ایکسرسایز نشو کولی، د کم ټایمه پورې مونږ د کور نشو وتی، یا مطلب مونږ خپل کار روزګار نشو کولی. نو د دې په حواله سره یو څو خبرې داسې دي چې هغه ډېرې زیاتې امپورټنټ دي. اولنۍ خبره خو دا ده چې کله هم تاسو ته سټنټ ولګي نو د سټنټ نه پس چې کوم دوایانې تاسو ته لیکلی کېږي دا ډېرې زیاتې ضروري دوایانې دي. په دې کې چې خاص کر کوم د وینې د نرمېدو ګولۍ دي هغه چې کوم زموږ سره په مختلف نومونو باندې راځي، نو هغه ګولۍ ستاسو دپاره انتهایي ضروري دي، ځکه که دا ګولۍ تاسو بندې کوئ یا یو ټایم میس کوئ نو خدای مکه ستاسو سټنټ چې کوم دی هغه بندېدی شي او تاسو ته دوباره د هارټ اټیک راتلی شي. د دې نه علاوه چې کوم هم دغه مریضان نو فرست 24 اور چې کله موږ سټنټ ولګو نو داسې مریض موږ په خپل سیټ اپ کې په خپل هسپتال کې داخل ساتو، د هغې نه پس دی موږ کور ته چوټي کوو. نو په دغې اولنۍ 24 ګنټو کې د دې مریض له پکار ده چې یاره دی آرام وکړي، ډېرې زیاتې خبرې دې نه کوي، تیماردار دی ولا ډېر زیات نه راځي، چې دی څومره ریلیکس وي دا د ده لپاره ډېره زیاته غوره خبره ده. د دې نه علاوه چې کله دا 24 ګنټې پوره شي نو پکار ده چې دی موبیلایز شي. موبیلایز مونږ دا وایو چې یاره دی وګرځي را وګرځي او دی به خپل واک شروع کړي، لکه مطلب په اولنۍ ورځ باندې داسې 15 منټه واک کولی، په دویمه ورځ باندې د دا 15 منټه واک چې کوم دی داسې یې واکوي. د دې واک مطلب به بالکل منډې نه وي چې یاره دی بالکل منډې شروع کړي، خو لکه مطلب دی به واک کوي، مطلب نن یې 15 منټه وکړو، سبا دې 10 منټه وکړي، بل ورځ دې 15 منټه وکړي. نو دا به په دې طریقه باندې ډیلی واک کوي په کور کې په کمره کې، او دا به تقریبا سیوا کوي تقریبا د نیمې غنټې نه واخله تر د یوې غنټې پورې چې لکه دوی په خپل کور کې یا په دغه کې خپل ایکسرسایز چې کوم دی دا سټارټ کړي. د هارټ اټیک هرګز دا مطلب نه دی چې یاره تاسو ته هارټ اټیک وشو سټنټ ولګېدو نو بالکل به تاسو بالکل اوس په کټ پرېوځئ او یوه میاشت به بالکل د کټ نه پاسئ. دا چې کوم دی دا ډېر زیات خطرناک دی او دا تاسو ته نور هم نقصان درکولی شي. د دې نه علاوه که په زړه سټنټ نه پس تاسو ته دوباره درد شروع کېږي، خدای مکه د سینه باندې درد راځي، نو فوراً تاسو خپل هسپتال کې په کوم ځای کې چې تاسو ته سټنټ لګېدلی هغې کې تاسو دوباره رابطه کولی شئ، یا که تاسو د سوات یې نو دلته په لقمان انټرنیشنل هاسپټل کې زموږ 24 ګنټې چې کوم دی هغه دا فیسیلیټي اویلیبل ده. په نیمه شپه باندې هم که تاسو راځئ نو تاسو ته به ټیم اویلیبل وي او تاسو په دې حواله سره فیسیلیټیټ کېدی شي. د دې نه علاوه چې کوم د پریز خبره ده یا مطلب د کار خبره ده، نو که ستاسو کار داسې وي چې یاره تاسو کوم لایټ ورکي دوکان کې ناسته وي او لکه ډېر زیاته ټینشن کار نه وي نو تاسو افټر 2 ویکس مطلب 2 هفتې پس هم تاسو خپل روټین کار له وتی شئ. خو که ستاسو کار لکه ډېر زیات سخت کاري لکه مطلب د مزدورۍ کاري د وزن کار وي نو بیا پکار ده چې کم سے کم یوه میاشت تاسو د خپل کار روزګار نه چوټي وکئ، یا داسې قسمه کار چې په هغې کې سټرس انوالو وي، په هغې کې وزن چوتول انوالو وي، د هغې نه تاسو پرهیز وکئ. د یوې میاشتې پورې تاسو ته پکار نه ده چې تاسو څه قسمه هیوي ورک وکئ، تاسو څه قسمه مطلب داسې ټینشن والا ځای کې یا داسې ټینشن والا کار کې تاسو ځان مبتلا کئ، ځکه چې په دغې ټایم کې ستاسو د زړه چې کوم دی نو دا بالکل زخمي وي او دې له لږ آرام پکار وي. نو چې کله هم تاسو منډه وهئ، کله تاسو وزن والا کار کوئ، کله تاسو ټینشن اخلئ، نو په داسې صورت کې ستاسو د زړه باندې بوج راځي او ستاسو د زړه چې کوم آوټپوټ او کوم دغه د ورک لوډ دی دا سیوا کېږي او تاسو ته خدای مکه لږ نقصان. نو په دې یوه میاشت کې تاسو انتهایي ډېر زیات احتیاط کوئ. د ډرایوینګ په حواله سره خو داسې ریسټریکشنز نشته، خو زموږ چونکې د پاکستان ماحول ډرایوینګ دا دومره ټینس دی چې لکه تاسو په بازار کې ډرایوینګ کوئ نو ډېر زیات ټینشن او ډېر زیات داسې ماحول وي. کوشش کوئ چې کله تاسو هارټ اټیک شوي نو د یوې میاشتې پورې اټلیسټ لکه تاسو ډرایوینګ چې کوم دی دا اوایډ کوئ. که تاسو په یو داسې ملک کې اوسئ چې یاره هلته دا ټینشن نشته، روډونه کلیر دي، نو تاسو ایون افټر 1 ویک هم خپل ډرایوینګ وغیره دغه کولی شئ. خو چونکې په پاکستان کې ټینشن ماحول وي، پلوشن وي، نو تاسو په داسې ماحول کې تاسو ځان اوایډ کولی شئ. روټین چې کوم جومات ته تلل راتل دي چې یاره څوک د جمعې د مونځ عادت وي او هغوی چې یاره مونږ جومات ته ځو راځو، نو د هارټ اټیک نه 3 ورځې پس چې کوم دی د خپل جومات ته تلل راتل سټارټ کولی شي، بشرطه دي چې یاره د دوی جومات ډېر زیات په لوړه باندې دی. اوس لکه لیټ سپوز د دوی جومات ډېر زیات لرې وي یا مطلب چړایانې ورته ډېرې زیاتې وي، نو بیا پکار ده چې کم سے کم یوه میاشت تاسو په داسې صورت کې د کور کې جمع ارینج کړئ یا په کور کې مونځ وکئ، او که انکیس تاسو جومات نږدې وي نو تاسو کم سے کم یو 2 هفتو پورې چې تاسو سره د کور یو بنده چې وي چې هغه تاسو سره ځي راځي او څه دغه وي.
د دې نه علاوه که تاسو څه قسمه کوېسچن وي د دې پریز په حواله سره د پریز په حواله سره موږ الreډي یو بله ویډیو جوړه کړې ده، هغه به تاسو سره په دې ګروپ شیر شوي وي. خو که بیا هم ستاسو څه قسمه کوېسچن وي، څه تپوس وي، دې باندې به تاسو سره موږ د واتساپ نمبر شیر کړو، هغې باندې تاسو موږ ته خپل وایس نوټ کولی شئ، په هغې باندې به انشاءالله موږ ستاسو رهنمایي کوو. وما علینا الا البلاغ. مهرباني.